د خیبر پختونخوا نه د افغان مهاجرینو د واپسې سلسله هم شروع شوله. د خیبر پختونخوا د ډی ای خان، کوهاټ او دغسې د نورو بیلابیلو کیمپونو او علاقو نه د افغان مهاجرینو د واپس کېدو سره سره د پنجاب نه د افغان مهاجرینو د ډیپورټ کولو سلسله هم په پاک افغان پوله تورخم ګیټ باندې روانه ده. محمد شریف په واقع کې کابل ته له خیره ځم. موږ 22 کاله شو دلته، اوس سره روان نه خپل ملک دی له خیره سره مجبور شو، نور چاره نه و. ښه ژوند لکه ورور غوندې د ورور نام سیوا ژوند و. شکر په خیر علي نه راځي، علي نه راځي. زما نام لال ګل ده، په ډېر اسماعیل خان کې اوسېدم. اصل د پکتیکا ولایت یم. مې 45 کاله تېر سو، ډېر ښه تېر سو، ډېر په خوند باندې مې تېر کړه. خو اوس له دې نه راځي خواته یاتې موږ ته هم مجبوري و، موږ ته هم ضرورت چې افغانستان ته ولاړ شو. په افغانستان کې هم امن دی انشاءالله. څلور مزې حکومت راکړې سرکاري، نو کرایه حکومت هر شی د هغه په غاړه و، موږ یې دلته راورسولو. خوانه کوم خلک ورسره رابار شوي دي. کاري نظیم ګل شینواری د پښتونخوا غره روان شوي دي. دا دوی دا کډه دا تاسو وګورئ، دا کډه راغلې بیچارهګانو دلته ګاډي والا به ورته کوزه کړي. بس ورته مونږ بار وځو، یو خالي ګاډی دوه ورته پیدا کوو چې په خیر سره خپل ګران وطن افغانستان ته لاړ شي. د خیبر پختونخوا په پیښور، کوهاټ، خیبر او دغسې په نورو بیلابیلو ضلعو کې ځینې انتظامیې افغان مهاجرینو کیمپونو ته نوټیفیکیشن جاري کړي او د دغه کیمپونو نه په رضاکارانه توګه باندې خپل وطن ته د واپسې سلسله هم روانه ده. بل طرف په خیبر ضلع کې هم ځینې انتظامیې افغان مهاجرینو ته نوټیفیکیشن کړي چې دوی د خپل وطن ته لاړ شي. محمود الله خان افریدي، سنو پختونخوا، خیبر.